کور ته ننوځم ورته وایي چې ماته احمد بلال زوی ته یم چې هغه وفات شوی دی کوم دی ماته یې وښیه زه یم چې هغه تابوت کې و که نه ورته وایي چې د هغې کې نه و چې وایي ما به لیدلی وای که نه کوم دی مانځه ته رانغلو او دی په زندګۍ کې وړومبی مونځ و چې ما سره مانځه له رانغلو دی ما نه بیا لاړو خو بیا راته رام نغلو. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। थाना सरबंद की हदूद में ऐसा दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। मैं उस मकाम पर मौजूद हूं जहां सेकंड ईयर के तालिब इल्म अहमद बिलाल को न सिर्फ बेदर्दी से ज़बह किया गया बल्कि उसका चेहरा भी मस्क किया गया है। अहमद बिलाल को ज़बह करने के बाद उसके चेहरे की भी जिल्द उतार दी और उसके सर के बाल तक उतार कर अपने हमरा ले गए। इस वाक़े को एक हफ़्ता गुजर चुका है, मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हम मकतूल के वर्सा से बात करते हैं, एक हफ़्ते के दौरान पुलिस ने उनको क्या क्या यकीन दहानी कराई है, उनका इस बारे में क्या कहना है, इस वाक़े का पस मंज़र क्या था। हम पुलिस से भी रब्ता करेंगे कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और उन्होंने मुलजिमों तक किस हद तक रसाई हासिल कर ली है। او زما کوم بچی د احمد بلال د راسره هر یو شی وکړ، روټۍ م وخوړه، مور یې روټۍ م راواخیسته، روټۍ م راسره وخوړه. نو احمد بلال ما نه تپوس وکړو چې جمع څه ټایم ده، ما چې جمع په باندې په 2 بجې بس روټۍ م وخوړه. روټۍ نه پس بس زه ته بیا هغه ته لاړم جومات ته. زموږ په جومات کې د قرآن پاک درس کېږي ترجمه، هغه د جمع نه مخکې وي، زه ته د هغې نه مخکې لاړم جومات له. مونږ بس درس هم وکړو، جمع هم وشوه. بیا زموږ جومات کې تبلیغ والا ملګري تعلیم معلم کوي، هغې ته هم کېناستو، هم ختم شو. زه کور ته رالم، نو ما یې کور کې تپوس وکړو چې احمد بلال راغلی دی. کور کې راته ووایي چې بس تا پسې نه تا پسې لنډ در ووتو، جومات کې نه و. ما چې نه جومات کې خو نه و. نو خدای شته چې بیا پکې داسې یو لحظه پس ما ورپسې کالونه هم وکړل، کال ورغلو خو اټینډ یې نه کړو. بیا د مشر ورور دی، هغه ته مې ویل ما چې بچی ته لږ کال ورته وکړه، وړکې جومات کې هم نه و، لیټ شو. کنې حالانکې دی جومات ایریا نه هېڅ چېرته هم نه ځي، به ډایرکټ مونځ او بیا کور ته. نو هغه ورپسې کالونه وکړل خو لیکن هېڅ ریسپانس مونږ ته میلاو نه شو. د ده کال هم چې اټینډ نه کړو، زما هم چې اټینډ نه کړو. ما ته ویل خیر دی نه کال یې اټینډ نه کړو، خو ځه دلته به چېرته ملګرو سره وي زه یې ګورم. دې کې بیا زموږ په 9 بجې باندې بجلي راځي. چې بجلي راغله ما مور ته وویل چې راغه ته ویې ګوره کمره کې هغه چارج بینک دي که څه شي دا شیزونه ورته ولګوه او ویې ګوره چې شته کوم. ما ته ویل چې نه یې راغلی. نو بیا ورته ما ټلیفون وکړو، بیا کال ناټ ریسپونډینګ راتلو. بیا ما ورور ته وویل چې یاره څنګه چل دی لږ وګوره. نو هغه هم ورپسې بیا وګرځېدو راوګرځېدو، خو سړي پته ونه لګېده. چې 2 بجو ټایم کې ورور یې ما ته وویل چې یاره احمد بلال خو پته ونه لګېده. دا شپې 2 بجې وې؟ دا تقریبا چې د شپې 2 بجو عمل و که نه، چې ده ما ته دروازه وټکوله. ما ته وایي چې مشري ورور یې ورته وویل چې احمد بلال خو نشته دی. ما ورته ما شمې خیر دی پولیس والا موبایل هم دلته وي او د ریډر والا هم ګرځي، مال کېدای شي شناختي کارډ ورسره ونه، عمر یې کم و، مال کېدای شي دی وړی وي. نو بیا هلته موږ معلومات وکړو. نو تاڼې والا ته وایي چې شپه ده ستاسو به هم څوک نقصان وکړي او لاړ شي سهار به یې پته ولګي. نو بس موږ سهار پته مو و چې بس هغه چا راته ډېډ باډی نه وویل چې هلته یې ډېډ باډي پرته ده. نو بس ورلو ظلم یې را سره کړی دی، بې ګناه یې وژلی دی، نه مې چا سره دښمني شته دی، نه د دوی چا سره لم لیټ و. دا کلي والا خلک هم ټول موجوده دي، د کالج ملګري اوس هم راله راځي. د اوس کمپیوټر ساینس کې FEC وکړه براک کالج نه، حالانکې سرټیفیکیټ ورته نه یې میلاو، خو DMC ورته میلاو، هغه یې انشاءالله چې کلیر کړو. نو ظلم یې کړی را سره ډېر. دا دویم ورځ تاسو چا خبر کړی او کوم وخت تاسو خبر شوئ دلته یو لاش پروت دی او تاسو بیا یې شناخت ته لاړئ؟ یاره جي دغلته زمینداران دي، هر یو زمیندار هر یو سړی دا کوشش کوي دلته خلک سبزیانې کري چې شپه پې تېره شي، هر زمیندار په خپلو پټو باندې چکر لګوي. نو بس هغه زمینداران راووتل او هغې چې بیا دی وکتو، دی خو پېژندی نه شو، خو لیکن ده سره بټوه پرته وه، بټوه کې ورسره پیسې میسې وې، هغه پیسې هم پکې نشته دی بټوه کې، خو لیکن هغه هلکانو د ده تصویر چې وکتو که نه هغې نه پسې بیا بس موږ ته وویل چې یاره احمد بلال خو هلته پټو کې مړ پروت دی. احمد بلال تاسو وایي چې بټوه کې تصویر وایي، تاسو وپېژندلو، بټوه کې پیسې نه وې، موبایل او نور شیونه ورسره وکړو هم ته یې یوړي دي؟ یاره جي موبایل ورسره و، خو لکه موبایل چې ده څنګه استعمالولو د هغې اپوزیټ ورسره شوي وو، ځکه چې ده موبایل په دې جیب کې خو هم نه، چې په کوم جیب کې دی ورته ښه په طریقې سره د بنین زیپ ورپسې بند کړی و، ده به د کمیس په جیب کې موبایل یې خو نور سامان مامان یې ته نه وړی، خو بټوه کې ورسره پیسې وي، پیسې هم ورسره بیا پکې نه وي او موبایل یې پروت و، خو موبایل یې شیشه یې ورته ماته کړې وه، بیټري هم ورته ماته کړې وه.
دا راته ووایه چې د واقعه چې کومه شوې ده دا ستاسو کور نه څومره فاصله باندې د لاش برآمد شوی دی؟ یاره جي مونږ تقریبا چې څه 200 میټر فاصلې کې به هم زه یم چې نه وي، دې نه هم کمه ده. چې جومات نه تللی دی، جومات کې خلک وي د منزل راغلی که منزل ته نه و تللی؟ یاره جي جومات ته خو نه شم ویلی ځکه چې ما سره جومات کې نه او د ده کوشش دا و چې یاره زه که څه کار مې وي که نه چې هغه کار زه وختي وکړم او مانځه له ځان ورسوم، ځکه چې مانځه پورې به ما نه لږ ډار کولو، خو بیا بس چا بس په زور مور نیولی وي یا څه هر یو شی ورسره کړي وي که نه، خو مانځه ته رانغلو او دی په زندګۍ کې وړومبی مونځ و چې ما سره مانځه له لانړو دی ما نه بیا لاړو، خو بیا راته رام نغلو. یعنی دا ستاسو د ده څومره عمر دی؟ د هر ټول عمر تاسو ځان سره بوتلی، ځان سره راوست، دا پیله ځل داسې شو چې تاسو سره نه تللی دا واقع شو ورسره؟ جي په زندګۍ کې دی وړومبی ځل یې و چې دی ما سره مانځه له لانړو، کنې د ټولو کلي خلکو نه معلومات وکړي، د ملګرو نه معلومات وکړي، یو دانه ټوټل مونځونه به راسره یو ځای تلو، دغلته هېڅ چېرته هم زمونږ د کور د مخې نه نه تلو، دغلته خلکو ته هم پته ده، د ملګرو ته هم پته ده، زمونږ د کلي ګوان خلکو ته هم پته ده که نه چې د هېڅ چېرته هم نه تلو. بس څه ووایم نو چې ستاسو زوی اف ایس سی کمپیوټر ساینس کړی و، جی د ده څه خواهش و، څه ارمان و ژوند کې؟ خامخا خپل پلار سره یو نه څوک ډسکس کوي چې یاره زه به دا جوړېږم، زما مستقبل کې دا اراده ده، تاسو سره څه خبرې اترې به کولې چې یاره زما پلاره دا خواهش دی، زما دا هغه چې دا شی جوړ شم؟ یاره جي بس خواهش نه خو خیر ډېر نه خبر، خو د مشر ورور کور کې به راسره کېناستو، به زموږ هسې ګپ هم راسره لګولو. الحمدلله ما بچو سره داسې وخت نه تېر کړ لکه پلار نه څنګه دغه کوي که نه، خو عزت یې د ما کولو. نو چې کله اف ای سی کمپلیټ شوه کمپیوټر ساینس کې، نو ورور ورته ویل چې یاره زه بس نور تیاری کوه که خیري پولیس دپاره دی تیاری کوه. نو ده ورته ویل چې یاره زه سبق ویم او ما له د سبق غم وکړه، زه سافټویر انجینیرینګ کول غواړم. نو دوی راسره په همدې کې خبرې مبرې به کولې که نه، نو بس ورته ویلي چې ما له سافټویر انجینیرینګ کې داخله والا په سرحد یونیورسټۍ کې ما تپوس کړی دی، زما هلته ملګري دي، زه سافټویر انجینیرینګ کول غواړم. بیا هم پلار نه زوی یریږي، خپل مور بیبي ته یا مشر ورور ته داسې څه خبره کړي، داسې څه اظهار یې کړي چې دې سړي نه تنګ یم، یا داسې څه ذهني تناو کې و، ټینشن کې و، که نه نارمل هغه خپل روټین کې وخت یې تېر کړی دی؟ یاره جي نه مور ته ویلي دي، حالانکې د وروڼو نه زیات یې د ما سره تعلق و، د مور نه زیات یې ما سره تعلق و. الحمدلله دلته به بهر خلکو ډرامې مرامې کولې، جوړه یې او پلانکې دی او ډینګړی دی که نه، خو ما سره انتهایي تعلق و، ډېر زیات. نه یې په یو شي باندې زه پوهېږم، ملګرو نه مې هم تپوس وکړل چې کوم یې همزولي دي که نه، خو هغې هم هېڅ هم ونه ویل که نه چې نه نه نه، هېڅ یې نه موږ ته ویلي دي او نه یې داسې حرکات باندې یې پوه یو، نه یې داسې چېرته چاته ټلیفون راغلی دی ده ته یا ده چاته کړی وي که نه. خو د خدای د ویرې مې مونځ وکړو که نه چې که ما دې ته په دې کې درویغ ویلي ما دې الله غر کړي، خو زیاته یې راسره کړی دی، ډېر زیات. بالکل دا یقینا ډېر زیات دی، ډېر ظلم دی. یو تاسو له زوی وجلی دی، بل یا شکل یې داسې کړی دی چې هغه د پیژندلو قابل نه و، که تصویر نه دا پیژندل کېدو هم نه. دا دې لږ وخت کې چا سره جنګ جګړه یا چا سره تلخ کلامي خو نه وه شوې؟ یاره جي د مې په د ماشومتوب نه واخله تر اوسه پورې نه په جنګ جګړه نه یم ته خبر او نه یې چا سره کړی دی. نو دا هغې مور بیبي دا شکل څنګه وکتو؟ هغې چې کوم نور خپلوان دي زنانه، هغې ته تاسو شکل ښولی دی؟ نه جي هغې ته خو موږ شکل نه ښیلی، تابوت بس پوخ ورپسې بند کو. اوس هم مور خو یې څه کوي چې ټول د خاندان زنانه او د کلي زنانه دې چې چا پېژندو هغې ما نه دا سوال اوس هم کوي، خاص کر مور یې چې ما ته مې خپل احمد بلال راوله، دې کې څه شي و؟ زه ته چې هغه وفات شوی دی. وایي نه نه دې کې څه بل څه احمد بلال پکې نه و. نو دا مور په زړه باندې ډېر ارمان به نه پاتې شو چې خپل د زوی خپل آخرنی د احمد بلال دیدار هم ونه کړو؟ نو بس دا دې زه لیونی کړم که نه، ما ته وایي چې احمد بلال ما ته راوله، دې کې نه و نو زه ورته کوم ځای نه راولم؟ د احمد بلال خویندې شته؟ نه جي نشته، بس مال د خدای 3 بچي مې دي، دا یو ورنه خدای پاک وخت 2 پاتې شول. مور بیبي اوس څنګه حالت کې د طبیعت څنګه دی؟ بس یو لاش راته پروت دی، هغه هم اوس د هغې هم ډېر فکر اخیستی یم، هم راته لاش کور کې پروت دی که نه، ویم دا جړاګانې دي چې کور ته نه وځم، ورته وایي چې ما ته احمد بلال زوی ته یم چې هغه وفات شوی دی، کوم دی ما ته یې وښیه.
زه یم چې هغه تابوت کې و که نه ورته وایي چې د هغې کې نو چې وایي ما به لیدلی وای که نه کوم دی یاره د داسې زندګي تېره کړې ده چې چېرته به په دې پوله هلته مونږ سره به ډېر اکثر ناست وو اکثر چې سکول نه فارغه به نو مونږ سره به ناست وو نو چېرته دا نانه به هم را روانې وې دی به پاڅېدو شا بیا که د داسې وخت تېر کړی نو ډېر ښایسته هلک و ډېر ښه چې د پردي مشر بیا دومره عزت کولو لکه د پلار تر دا ساعته نه چا سره جنګ جګړه نه چا سره کمې زیاتې هېڅ قسم له څه خبره تره ده نه راغلي ډېره ښه زندګي تېروله خو بس داسې واقعه ورسره وشوه چې بیخي د ذهن نه بار ده نو د چا ذهن یې مړ نه ده زمونږ دا کندې ښځې نر دومره سخت خفه دی په دې واقعه چې د حد نه سوه ماشومانو پورې دا راته وایي چې دا ستاسو کومه علاقه ده دې کې داسې واقع خو به تر اوسه پورې نه شوې که نه امن و امان حوالې سره د دې علاقې څه صورتحال دی یاره الحمدلله لکه زمونږ د علاقه کې داسې ګډ وډ خلک هم نشته خو ما په خپل ژوند کې تقریبا 15 کاله عمر مې دی خو ما داسې واقعه نه ولیدلې په خپل ژوند کې چې دا کم د سره ظلم شوی دی زیاتې شوی داسې واقعه ما په خپل ژوند کې نه لیدلې دومره ظلم شوی دی چې داسې ظلم زه درته یم چې کې پي کې به نه شوي دومره ظلم شوی دی سرجي ډیر زیات خفګان دی بالکل په خدای چې په زړه باندې زموږ خپل زړه خوږېږي په زړه هم درد کوي چې د دې واقعه نه او د دې دغه نه او دا په کوم شکل صورت یې دی وجلې ډیر ظلم او ډیر زیاتې کړی یو انساني سړی مړ کي زه خیر دی نو دومره ظلم او زیاتې خو نه یې پکار قسم پر رب دی چې زړه م پې جاړېږي ډیر ظلم او زیاتې او ژوند زندګي دی سرجي داسې تېر کړی چې ډېر ښایسته ژوند یې دلته تېر کړی ډېر د دغه باندې تر نن ساعته د چا سره دوه ترخې خبرې راغلي نه دي د به چې کوم سبق لا به تو سبق و د سبق نه فارغ شو بله د 100 روپو مزدوري به یې کوله غریبي ده جي او دغه داسې څه خبرات را بالکل نه شر نه شدت علاقه کې دا کم ماشومان دي هغې په ذهن کې څه تاثر جوړ شوی خوف شته چې کم زنانه دي ظاهر دی هغې چې بچې بهر وځي نو هغه به مور ده هغې زړه کې به یاره وي چې زما زوی سره داسې کار وشي سرجي درته ویم بیا هر سړی درته ویم دا یاره کې داسې یو حادثه وشي درته ویم هر سړی بچې دا چې دی چې دا خو د زړه ټوکړه ده سرجي خامخا خفه کېږي یا دغه کېږي یریږي ماشومان هم دغه داسې حادثه شوې ده په زندګۍ درته سره داسې حادثه سرجي مونږ نه ده اورېدلې چې داسې شوې ده ظلم شوی زیاتې شوی دی او مرګ یې درته یم زر هلکه چې ورسره څه مسله وي د هغې شکر د دې نه څه بدي شته نو داسې څه خبره اتره شته صاحبو هېڅ قسم څه مسئله یې نشته جی नाजरीन मेरे साथ DSP पिश्तखरा सर्कल उमर अफरीदी साहब मौजूद हैं वो जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था उनकी तफसीलात इनसे जानते हैं कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है सर आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया ये जो वाक़या उसकी थोड़ा सा पस मंज़र बता दें और पुलिस कहाँ तक पहुँची है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 23 तारीख को एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या हुआ है जिसमें अहमद बिलाल नामी लड़के को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था रात ये अपने वालिद के साथ खाना खा रहा था और उसके बाद नमाज के लिए चला गया वालिद एक मस्जिद चला गया और उसका बेटा दूसरे मस्जिद चला गया नमाज से फारिग होकर उसका वालिद अपने बेटे का पूछ रहा था बेटा उसको नहीं मिल रहा है उसके फ़ोन पे कॉल जा रहे लेकिन कॉल नहीं उठा रहा था सुबह उनको इत्तला मिली कि आपका बेटा उधर अराजियात में कत्लशुदा पड़ा है इत्तला के पेश नज़र उसका वालिद भी मौके पे आ गया पुलिस भी चली गई तो वहाँ पे देखा गया कि उसके बेटे अहमद बिलाल को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था जी सर